او دغه د رمضان میاشت د برکتو او د رحمتو نه ډکه میاشت ده. الله رب العزت انسان خپل عبادت ته پیدا کړی. دغه انسان چې الله رب العزت پیدا کړی، په دې انسانانو کې الله رب العزت انبیا را لېږلي، د خپل وخت خلکو د هدایت لپاره مختلف انبیاء الله رب العزت مختلفو علاقو ته را لېږلي، مختلفو قومو ته. په اخر کې د موږ او د تاسې محبوب حضرت محمد صلی الله علیه وسلم الله رب العزت آخری پیغمبر را لېږلی. او دغه امت د نبی علیه الصلاة والسلام امت آخری امت ده. نورو انبیاءو تم الله رب العزت امتونه ورکړي، لیکن نور امتو ته الله رب العزت دی لوی لوی عمرونه ورکړي. کتابو کې راځي 2015 کاله د مختلف امتو د عمرونو. نو چې څومره دی یو کس عمر زیات شي د عمر به عبادت زیات، سی عبادت زیات سی نو هغه انسان ته اجر او ثواب هم زیات ملاویږي. لیکن دغه امت ته الله رب العزت په ټولو امتو کې کم عمر ورکړی، شپېته اویا یا سل یا زیات نه زیات یو سلشل کاله دغه امت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زیات عمر یو سړی تیر کې تر یو سلشلو کالو چې پورته نشي الا ماشاءالله. اوس دا شی وخوره درسو دا شی وخوره صحیح صحیح. نو دغه امت چې عمر الله رب العزت کم ورکړی، نو په دې کم عمر کې خو به دغسې د ثواب کارونه کېږي، نو هغه ثواب به کم وي، نیکۍ به کم وي، نو ثواب به د هغو نیکیو د کموالي په وجه سره د دوی ثواب هم کم وي. کله چې ثواب کم شي نو د جنت هغه نعمتونه چې هغه یو انسان ته ملاویږي چې په دنیا کې ډېر اعمال کړي، ډېر ثوابونه ورته ملاو شوي، ډېرې نیکۍ یې کړي دي لوی عمر د وجې نه، نو د هغه سړي ثواب او د هغه سړي اجر چې د هغه کم عمر یو کمې نیکۍ یې کړي، نو هغه انسان ته به کم نیکۍ ملاویږي چې د کوم سړي کم عمر او کمې نیکیانې. او دغه امت آخری امت الله رب العزت بهترین امت ګرځولای دا. الله رب العزت قرآن مجید کې فرمایلی کنتم خیر امت اخرجت للناس، بهترین امت تاسې یاستئ چې تاسې د خلقو د بهتري لپاره، د خلقو د ګټې لپاره، د خلقو د بهبود او د فلاح لپاره تاسې پیدا کړي شوي یاستئ. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، خلقو ته به د ښو کارو حکم کوي، له بدو کارو چې به خلق منې کوئ. دغه بهترین امت ته عمر الله رب العزت ډېر کم ورکړی. مخکې امتو خو ډېر لوی لوی عمرونه ولو، 2.5 1500 کاله به د کس عمر وویل، نو دغه د 100 کالو یا د 80 کالو والی یو سړی به څومره عمر، څومره اجر، څومره ثواب کارونه به وکړي. خو هغه سړي ثواب او د هغه سړي نیکو اعمالو ته خو نسي رسېدلی چې یو سړی 1000 کاله نیک اعمال وکړي، 1500 کړي، 2000 کاله د نیک اعمال کړي، لیکن الله رب العزت امت ته سره له کم عمر نه الله رب العزت بعضې اوقات ورکړه، بعضې میاشتې یې ورکړې، بعضې ورځې یې ورکړې، بعضې شپې یې ورکړلې. د برکت والا
وختونه ورکړل شي هغه ډیر لوی لوی عمرونه مخکې امتو ته الله رب العزت ورکړي لیکن د دې امت د غشپېته یا سل کاله یو انسان زندگی تیري په دغه اوقاتو کې عبادتو کې هغه تر زرو کالو چې بهتر ثواب لري پیغو کې و میاشت د رمضان والا میاشت دغه د رمضان والا میاشت الله رب العزت په دغه امت باندې خصوصي فضل کړی دا د الله رب العزت له جانب نه په دې باندې رحمت ده دا د الله رب العزت له جانب د دې ته یو انعام ده چې په دومره کم وخت کې دومره لو ګټه تر لاس کوي چې یو سړی 2000 کاله په ژوندۍ کې نیک اعمال کړي لیکن یو سړی 500 یا 80 کاله اعمال کړي 80 کاله ژوندۍ تیر کړي تر یو 2000 کالو تر ژوندۍ نه زیات الله رب العزت اجر ورکړي دا په دې امت باندې دی الله رب العزت خصوصي فضل او کرم نو دا د رمضان مالمیات سے الله رب العزت دغه امت ته ورکړی دا انعام ده دا د الله رب العزت له جانب نه په دغه امت باندې فضل ده دا د الله رب العزت له جانب نه په دغه امت باندې خصوصي رحم او کرم ده چې الله رب العزت دغه میاس او دغه د برکت او ساعات دغه د برکت او اوقات ورکړي نو مسلمان ته پکار دغه دي چې دغه اوقاتو نه ګټه واخلي دغه ورځې ضایع تیرولای نشي دغه اوقات ضایع نه کی دغه میاس ضایع نه کی دغه میاس د عبادت لپاره خاص کی دغه میاس کی الله رب العزت راضي دغه میاس په مسلمانانو باندې راضي دغه میلمه ده موږ او تاسو پښتانه د میلمانه ډیر قدر او پښتون په دې کې مشهور ته شدای ډیر میلمپاله سړی ده ټول دنیا کې په میلمستوب کې پښتون مشهور سړی ده پښتانه یې ډیر میلمپاله خلک دي ډیر د خپل میلمه عزت کې ډیر د خپل میلمه اکرام کې ډیر د خپل میلمه توقیر کې دغه میاسم الله رب العزت موږ تاسو ته یو میلمنه را لېږلې نو په یو مسلمان باندې چې د میلمه کوم حقوق دي باید مسلمان د دغه میاس هغه حق ادا مسلمان باندې میلمه درې حقوق دي درې حقونه دي یو میلمه چې یو چا کار ورزي په یو قربه باندې د دغه میلمانه درې حق دي یو حق دی میلمه دا دغه شکل میلمه تا هغه تام محبوب میلمه پتا باندې ګران میلمه تا رواني هغه ته استقبال تدریز دغه استقبال په بهترین انداز سره په بهترینه طریقه سره به کې شدای راضي او د تاغه محل ته د تا کور ته د تا علاقه ته راضي او ته د استقبال لپاره ولاړی تا مکمل تیاری د راتګ نیولې نو هغه میلمه ډیر خوشاله شي سرشته دغه د چا کړه چې زه روان یم دغه د ما په ورتګ باندې خوشاله ده زکه د ما لار تر وتلې دا ماته لار پاکه کړي ماته بلاره کې ګلان وړولې ماته هار تیار کړی ده نو د علم په زړه کې د تا عزت پیدا شي دوم د میلمه حق دغه د چې د میلمه به اکرام کی کله چې د تا کور ته راغی د خپل شان د خپل هغه طاقت مطابق به دغه اکرام کې دغه به عزت کې دلته به پکور کې یا د تا سره چې دای سوچ په تیری په عزت او په اکرام سره باندې د میلمه پالي کې دته به عزت ورکړي د توقیر کې دسه ورکار باندې د میلمه سره نه کې چې دای به عزت شي دای خفسي دای پراتک باندې پښیمان شي دریم د میلمه حق دغه د کله د میلمستیا ختم شي دای روان شي بیرته واپس شي نو د الوداعي پروګرام په بهترین طریقه سره بیا دای رخصت کوي چې د پزړه کې دغه شوبه پیدا نشي چې دغه سړی کړه زور غلې زور کړه میلمس ولا ما دغه ما په میلمستیا باندې د زړه تنګ وای
یا د ما په ورتګ باندې دای پښیمانه او د ما په ورتګ باندې دای خفه ویا سکله د غدري سره حقوق د میلمه ادا کی دغه میلمه چې د تعالی کور نه ووتو او دا یې د غدري سره حقوق ادا کړه په هر موړ په هر قدم په هر چی کې به د تا صفت کی په هر علاقه کې به د تا مدح بیانې د تا عزت به بیانې د تا میلمه پالي به بیانې د تا عزت چې دته دی ورکړی دی یو دو شپې دی ورکړی دای په هر علاقه کې د تا د عزت د تا د نوم اغا سربلندی په بیانې چې د پلانکی کرزم المسلم باندې ما ډېر عزت وکړ او کله سم ته د باندې واوي د سره مخامخ سي د اغمل مستیا په وجه سره شتا د عزت او اکرام کړي و دغه په وجه سره بیا دای په هر قدم باندې په هر موړ په هر ځای باندې سره ملاقات وشي دای با دتا عزت کی دتا په توقیر کی دتا په احترام کی تا ته هر قسم خدمت وړاندې کوي چې هر قسم خدمت لمانه کول کیږي زمي تا ته وړاندې کوم خپل ځان باندې به بوج اچي خپل ځان باندې به تکلیف اچي لیکن د هغه ورځي چې په کومه ورځ باندې تا د میلمه پالي کړي ولا د هغه په وجه سره باندې په خپل ځان باندې بوج برداشت کوي لیکن د تا نه به بوج ختمي د غرنګ د غراتلون کې میاست مسلمانانو لپاره یو میلمه را روان ده د دغه میلمه په عزت کې مسلمان د دغه میلمه په مسلمانانو باندې هغه د میلمه ول حقوق لازم دي چې خپل هغه حقوق د دغه میلمه ادا کړي دغه میلمه چې د موږ د تاسو کور ته راځي هغه جسمانی میلمه ده یو د موږ تر زوی خپل خپلوان دوست آشنا راځي جسمانی میلمه ده لیکن دغه د الله رب العزت د رمضان ولا میاس راځي دا روحاني میلمه ده په دې باندې د موږ د تاسو روح ته سکون ملایږي په دې باندې د موږ د تاسو ایمان مضبوطیږي دغه روحاني میلمه ده د روحاني میلمه خپل حیثیت دی د خپل آداب دی خپل هغه حقوقي باید مسلمان هغه حقوق په صحیح طریقه سره ادا اول د دغه میلمه چې د رمضان المبارک والا میاشت را روانه ده د دغه میلمه حق دغه د صحیح طریقه سره مباوتا سي د استقبال د رمضان المبارک دغه د دغه راتګ باندې مسلمان خوشاله د دغه د راتګ لپاره مسلمان د غیبی میاشت تیاری وکړي چې زما د غیبی میاشت عبادت کې سوړ تیرو خپل روزمره اوقات د عبادت لپاره منتخب کی چې زما په دې وخت کې خپل عبادت کم د دنیا مصروفیت پر کم کما الله رب العزت دین طرف ته متوجه یم نوافل تهجد ذکر اذکار تلاوت په دې غمیاس کې به خالص الله رب العزت راضي کوم خپل هغه د ژوندۍ معمولات په مخ کې راتګ د رمضان نه راکم کې او هغه محدود کی او د عبادت لپاره ځان خلاص کې چې کله د رمضان میاس راسي او دای د الله رب العزت په عبادت باندې مصروف شي دغه قیمتي اوقات ضایع نه کی دا استقبال د رمضان دا اکرام د رمضان دغه د کوم حق د رمضان د میاشت د کله داخله سره حقوق ادا حق د رمضان دغه د یو مسلمان په دغه میاشت کې روزه ونیسي بغیر د څه مشکل نه بغیر د څه تکلیف نه دغه بلا ضرورت روزه ونه خوري معذور نه یو د شرعن عذر انسان ته پیش سي بیمار سي او سفر باندې رواني سفر د مشقت نه ډک کی روزه نیول کې مشکلی بیا خو شریعت اجازه ورکړي چې دغه مسافر دغه بیمار د روزه وخوري لیکن بلا ضرورت یو مسلمان روزه خوري دغه خپل میلمه بی عزتی کول دي
دا خپل میلمه ته تکلیف رسول دي، دا خپل میلمه ته په سپک نظر باندې کتل دي. دغه د رمضان والا میاشت موږ او تاسو ته روانه ده، د میلمه په شکل باندې باید د اکرام وکړو. بل د اکرام دغه داسې د ګناهونو ځان وساتو. هر قسمه ګناهونه که صغائر دي کبائر دي دغونه مسلمان ځان وساتي. ځکه چې که څوک په د روزې په میاشت کې له ګناهونو ځان ونه ساتي نو هغه انسان اگر که په خوله باندې روزي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی دغه روزي الله رب العزت ته اس ضرورت نشته. حدیث کی راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة. چا سے درواغ پرې نه کول او عمل په درواغو باندې پرې نه کول، الله رب العزت ته د لوږې او د تندې د هیڅ ضرورت نشته. مسلمان به د روزې په میاشت کې له هر قسمه معصیت نه توبه وباسي، هر قسمه معصیت نه به حتی الامکان کوشش کی چې له ګناه نه ځان بچ کی. کتابو یو واقعه را نقل کړې ده، یو بابا یو سپین ږیری په لاره روان و د روزې په میاشت، یو څو مضبوط ځوانان د یوې نلکۍ خواته ولاړو. غرمې وخته بابا ورغی په نلکۍ باندې اوبه وڅښلې. ځوانان حیرانه سو، سپین ږیری بابا له رنګ او له شک نه خو ډېره تقواداره پرهیزګاره معلومیږي، روزه دې نسته بابا ورته یایي بچیانو روزه مې سته، لیکن د خوراک او د چښاک نه مې روزه نسته، بد نظری نه مې روزه ده، د حرامو نه مې روزه ده، د زنا نه مې روزه ده، د غیبت نه مې روزه ده، د شیطاني نه مې روزه ده، هر قسمه ګناهونه مې روزه ده، صرف د خوراک او د چښاک نه مې روزه نسته. ځکه معذور یم، بیمار یم، بل مسافر یم. نو الله رب العزت ما ته روزه معاف کړې ده، لیکن هغه شیان چې هغه بلا روزه په یو انسان باندې مانه دي، له هغو شیانو نه مې روزه ده. سپین ږیری بابا ځوانانو ته یې د تاسو روزه سته که نسته؟ ځوانان ورته یې بابا له خوراک او له چښاکه خو م روزه ده، خو له ګناهو م روزه نسته. نو نبی علیه الصلاة والسلام حدیث شریف ده، هر قسمه ګناهونه به په دې روزه کې پرېږدي. حرام به پرېږدي، حرام ګټل، حرام خوړل، حرام بل چا باندې استعمالول، بل چا ته د حرامو طریقه ښودل، عمل په حرامو باندې، اکل او شرب په حرامو باندې مکمل پابندي. د روزې نه مخکې او د روزې نه وروسته په دغو شیانو پابندي ده. لیکن د روزې په میاشت کې به مسلمان خصوصي توجه دې ته اوسي چې دغه عبادت یې ضایع نه سي. هر قسمه محرماتو نه به ځان ساتي، که خپل نظر ده په حرامو کې به نه استعمالوي، که خپل غوږ ده په دې غوږ باندې به حرام شی نه اروي، که خپله خوله ده له دې خولې نه به داسې الفاظ چې هغه شریعت ناروا کړي دي هغه به نه ادا کوي. خپلې پښې، خپل لاسونه، خپل سوچ او فکر، خپل زړه، خپل ټول صلاحیت په د الله رب العزت په فرمانبرداري کې استعمالوي، د الله رب العزت په معصیت کې به نه استعمالوي. دا د دغه روزې هغه احترام ده، دغه د روزې ادب ده، دغه د روزې اکرام ده، دغه د دغه میلمه اکرام ده. کله چې دغه روزه ختمه سي، دغه میلمه په تګ باندې میلمه روانیږي، دغه میلمه بیا باید هغه مسلمانان په بهترین انداز سره د دې هغه الوداع وکړي، رخصتي په بهترینه طریقه سره وشي. دغه عبادات چې کړي دي دغه عبادات یې ضایع نه سي، دغه میاشت چې وځي دغه میاشت هم د الله رب العزت په عبادت باندې وباسي. رخصتي د دې میاشت د الله رب العزت په عبادت وکړي، د الله رب العزت په معصیت یې ونه کړي. ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلي چې چا په دې طریقه سره دغه روزه والمازره د دغه میلمه میلمستیا وکړله، دغه درې حقوق یې ادا کړله، د قیامت په ورځ باندې به
دغه روزه را لګیږي الصيام والقرآن يشفعان دغه میلمه سے کله د محشر والا ورځ راسي د قیامت والا ورځ راسي نبی علیہ السلام فرمای د دې سړي به بیا شفاعت الله رب العزت سے کله حساب کتاب شروع کی د محشر په میدان باندې با الله رب العزت بیا د دې سړي فبارکی دغه روزه شفاعت کی سے الله رب العزت د ما ډیر قدر په دنیا کې کړی د سړي د ما ډیر عزت کړی د ما بل ما پالی کړی ولا د ما هر قسم لحاظ یې ساتلو الله رب العزت اگر کا گناہونه سوي دغه سړی به زه ترغه وخت پورې پرې نقدم چې تر څو می جنت ته نه داخل کړم دا داسې مېلمه ده چې د دومره تکالیفونه د الله رب العزت د جهنم نه به انسان د الله رب العزت رحمت طرف ته کش کوي باید د دغه مېلمه مسلمانان قدر او احترام وکړي د دغه مېلمه بې عزتي ونه کړي نو هر مسلمان ته پکار دغه د شریف خپل مېلمه دغه راتلونکي میاشت سره روانه ده د دې عزت او اکرام وکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې میاشت کې خپل عمل سوړو د مسلمانانو لپاره د خپل پیغمبر طریقه د کامیابی ده کچیر مسلمانان د خپل پیغمبر په طریقه سره روان نشي هغه د کامیابی والا لار نه ده د امت لپاره کامیابی والا لار د خپل پیغمبر نقش قدم ده حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی اذا دخل شهر رمضان کله چې د رمضان میاشت داخله شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخپل ملا وتړل مطلب دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په عبادت ته تیار دومره باندې الله رب العزت په عبادت کې مصروف او سبیا خپل مستری ته د شپې نه راته ټول شپه الله رب العزت په عبادت کې راوړل چې تر څو په رمضان مبارک میاشت ته رسوي نه نبی علیہ السلام په کور ته د شپې نه راته شپه په عبادت کې تیرول هغه پیغمبر سے الله رب العزت له هر قسم گناهونو معصوم پیدا کړی هغه پیغمبر دی الله رب العزت ته رضا کولو لپاره دومره کوشش کوي خپل دی هر انسان فیصله وکي چې زه خو د گناهو یو ډیران یم ما ته څومره عبادت پکار ده یو پیغمبر دومره عبادت کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی شپه باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله رب العزت په دربار کې ولاړو دومره قیام به کوئی دومره بزیات ولاړو حتی توارت قدما کې به وپړسیدل د زیات قیام له وجه نه د زیات او درېدال وجه د انسان کو پړسي هغه پیغمبر سے معصوم ده هغه پیغمبر دومره سخت عبادت کې د الله رب العزت رضا لپاره امت ته د دین زیات عبادت پکار ده پدې یو دو سجدو باندې یو ورځ عبادت کړي بل ورځ پرې کوي دغه د انسان د نجات ذریعہ نه ده د انسان د نجات ذریعہ د مسلمان د نجات ذریعہ خپل پیغمبر نقش قدم ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بل عمل بدغو روایاتو کې راځي چې جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام په رمضان په میاشت کې د نبی علیہ السلام سره قرآن مجید تلاوت کاو دور به سره کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام یو بل ته تیراو دوم عمل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په رمضان کې د قرآن مجید تلاوت دریم عمل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام روایاتو کې راځي سخاوت صدقه به کوله نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بارک راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو اصل سخی و د نور میاستو کې لیکن چې رمضان میاست براله هوا سے سرنګ تیز چلیږي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سخاوت په تر هوا نم تیز هر هغه مسلمان چې الله رب العزت د مال ورکړي د خپل استطاعت مطابق په د غمیاس کې صدقه او خیرات وکړي فقراو باندې مساکینو باندې کونډو یتیمانو باندې دغه لپاره داسې طریقه اختیار کړي چې هغه په لوګه باندې وخت تیر نه کړي په لوګه باندې د روزه په تیر نه شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی چې بهترین سړی هغه څوک ده
سیغه باندې دغه د رمضان المبارک میاشت تیر سو الله رب العزت ته مغفرت وکویا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی بدترین سړی منحوس سړی هغه څوک چې د رمضان المبارک د رحمتو ډکه میاشت تیر سو الله رب العزت ته بخشش ونه دغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شیرا د انسان ته چې الله رب العزت ته مغفرت ونه کی نو هر انسان باید په دغه میاشت کې الله رب العزت رحمت طرف ته متوجي دی الله رب العزت عبادت ته متوجي الله رب العزت رضا ته متوجي خپل د دنیا د زندگی معمولات را کم خپل د دنیا معمولات مختصر اوقات د رمضان المبارک ورکی لیکن د الله رب العزت رضا ته زیات وخت ورکی الله رب العزت په دغه میاشت کې راضي کی عباداتو کی مصروف ځان وساتي الله رب العزت په دربار کې الله رب العزت نه دعاګانې وغواړي او دغه ساعات د رمضان المبارک هغه ساعات دي چې الله رب العزت په دې کې دعاګانې قبلوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دریو کسانو دعاګانې الله رب العزت نه رد کوي یو په یو کې هغه انسان د روزانه ولي او دای د روزمات په وخت کې دعا وکړي الله رب العزت د دعا نه رد کوي مسلمانان باید په دغه میاشت کې الله رب العزت ته دعاګانې دغه مشکلات چې مسلمانانو باندې را روان دي یا بعض مسلمانان مثلا د فلسطین مسلمانان په دغه تکالیفو کې گرفتار دي باید هغه دردیدلو او زوریدلو هغه زخمیانو ورونو ته مسلمانان په دغه میاشت کې دعاګانې وکړي چې الله رب العزت حامی او ناصر شي الله رب العزت مددگار شي الله رب العزت له دغه تکالیفو نه وباسي او دغه د اسلام دشمنان د مسلمانانو دشمنان په خپل منځ کې مسلط کې الله رب العزت او مسلمانان د ظلم نه د بربریت نه د تکالیفو نه مسلمانان خلاص نو هر مسلمان ته کار دغه دي چې دغه د رحمت والا اوقات را روان دي دغه د رحمت والا میاشت را روانه ده دغه مسلمانانو نه ضایع ولاړ نشي دا د یو لس میاشتې د موږ د تاسو نه تیر شي د الله رب العزت په معصیت کې د الله رب العزت په نافرمانی کې د الله رب العزت په ناراضگی کې باید په دغه یو میاشت کې د الله رب العزت سره سلو د الله رب العزت سره راضي سو الله رب العزت په دغه میاشت کې راضي کو او خوشاله کو خپل هغه تیر سوی گناهو د الله رب العزت نه معافي وغواړو دغه د معافي والا میاشت الله رب العزت د جنت دروازې خلاصې کړي حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی چې کله د رمضان والا میاشت داخله شي فتحت ابواب الجنه د جنت ټول دروازې خلاصې وغلقت ابواب جهنم او د جهنم ټول دروازې الله رب العزت بند کړي وصفد الشیاطین شیطانان سرکش شیطانان الله رب العزت بندیان کی بیان سیو سړی باوجود دې نه شیطان بندي ده او دای د ګناه او الکار کی دغه انسان په خپل شیطان الله رب العزت تعالی بیا شیطانی سور کی بیا د ګناه او الکار سور کی په دې باندې دغه انسان پوسې چې دغه نفس شیطان سوی ده د دې په نفس کې د شیطان وایرس داخل شوی دی د دې په نفس کې د شیطان سرایت داخل شوی دی د دې نفس مکمل کینسر ګرځیدلی نو محترم ورونو باید دغه میاشت خپل ځان لپاره قیمتي د خپل اقرباو لپاره د خپل مسلمانانو لپاره مغفرت دعاګانې وغواړو د خپل ځان لپاره د مغفرت دعاګانې وغواړو چې دغه د الله رب العزت د رحمت ساعتونه د موږ لپاره قیمتي سي الله رب العزت یا ورماته بیا تاسو ټول ته په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین